السلام علیکم ملګرو څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. نن پکې د دې کلي ماحول ما ورېږه چې یو ولاګ جوړ کړو او د دې خپلو مینهوالو سره د کلي ماحول لږ شیر کړو. بلکل کلي کې چې کوم دی که نه د لونو د دې پټو مټو زمیندارو موسم دی. بلکل تاسو کتی شئ دا پټي چې کوم دي دا کرلي شوي دي او موسم چې کوم دی نو بلکل یخ شوی دی او دا چاپېره لوکیشن هم تاسو د دې علاقو کتی شئ او توره تیارې ونې دي هغه دونونه دي او د کلي ماحول چې کوم دی دا ډېر ښکلی ماحول دی. دا چې کوم دی دې ځای ته چې کله بس روان شو چې په کته اوس ځو که نه لږ لږ ټلیفونه والو او دا چې کوم دی د کته نور ملګري هم تللي دي ما ورېږه چې د کلي دا ماحول پکې هم لږ وګورو. او دا پکې طارق صاحب دی چې د دې مازدیګري چکر نه راووته او دلته پکې دا دی کومه شړۍ چې د هغه یې اغوستې ده. طارقه ستاسو د دې موسم په حالاتو باره کې څه وایو؟ چې یاره موسم تقریبا ژمي ته روان دی. لکه هغه سردي ولګېده څادر نه بغیر جرسۍ نه بغیر بنده بهر نشي ګرځېدی او نور حالات دا دي چې باران امکانات ډېر دي چې وشي خو کېږي نه. لږ لږ راشي د شپې اکثر لاړ شي یا مطلب لږ ټایم لوي ډېر نه وي نو چې باران وشي نو موسم به نور هم یخ شي انشاءالله. او بس موسم تقریبا ژمی شو. ژمی په دې چې مطلب خلکو کارونه مرونه وکړه نو کارونه مرونه چې وشي نو دې نه پس بیا اوزګار ژمی شروع شي کارونه مارونه د زمیندارانو خاص کر کم شي نو بس دغه حال احوال دي. نور مړه دا خو د غرونو علاقه ده چکر چکر دی مړه په دې مازدیګر کې سړی راوځي لږ ریلیکس شي شور نشتي درز غوبل نشتي او بس لګیا دي څوک په ګاډو یوه کوي څوک داسې لګیا دي په وړو ماشینانو یوه کوي دا صورتحال دی نو دا مړه ډېر پخواني دي دا اوس ختم شوي دي دا خلک بل ځي تللي دي دلته نه دا کور ووایي نو موږ هم اورېدلي دي زموږ د یاد هم کور دی نو که نه نو راځه راړه راپسې دغه صورتحال دي او دا حساب کتاب دی باړې وکرلی شوې نو دا زموږ د وطن قدرتي ښکلاګانې هغه نیچرل بیوټي چې څه ته وایي که نه هغه دي او بس هلکان تللي دي ښکته نو لاړ به شو د هغوی سره به ګپ شپ ولګو خیال دی دی د الله په امان.